گیس لگولے دے او سر جنریٹر شتا یو پی ایس شتا او بسیار دی لنگر طالبانو تا ملاوی گی نور طالبان دا خدای نصف وارے دا جنت تے کنا علم دا تملاو شو طالبان عالمان شو پٹکی مطالب زمارونو دا بتاسو دا دین دا خدمت پکے دا بار با امت ترساوے تاسو او دا نبی علیہ السلام دا صحابو چی کم طریقہ و پاگا طریقہ او اخلاق سرا او پام کوئے غلطے بدعاتنا رسوماتنا شرکیاتو کفریاتنا او اختلافاتنا بدان بد کوئے دا بنکوئے چی دا امت پینس کی سبب دا اختراق جو شے اتحاد و دا وحدت مظاہرہ ہوکے دی و دا معنی کہ طول مللی کفری استاس مقابل کی یو دی او دا طول یو بل سر اختلاف داری اختلاف پنہ لرے اتفاق مظاہرہ و اتفاق جنبا یو بل سر تیرہ ہوئی خرونو یو اخیری درخواست کرنا کو دیکھ پلو طالبان و گلانو نا درخواست کو اذا ما تا مخامخ ناستی او دا سپینو پٹکو والا راتا ناستی او دا یو کال مور سر تیر شو او خصوصا ما گم دی بد اخلاق امبولا سر یو کال تیر کر او ما دیر رٹا لیا تاسو او خصوصا عبارت والا کو میں دیر بیدتا کری او تاسو تم دیر زیادہ خبری کری دیر زیادہ خبری کری نو تاسو نن مونږ رخصتې گئے نو اسنا ما ته معافي وکړه ما بدټول د خدای د رضا لپاره په دا پاک ځای کې ناشې لله به ما ته عفو وکړه اسنه چې قیامت پر ورځ باندې تاسو لاس یو زما ګریواني او د خدای دربار ته مې راکاږې چې دې ملا صاحب موږ د دې خبرې کړې دې ملا صاحب کتاب نو کتلې د خدای حدیث حق نه دی ادا کړی دخو منڈے والی دی او دخو نو دا سم سبق نہ خود لے او دا منگی خط تربیت نہ کرے نو بیا قسم دی دا قیامت پر دا اللہ دربار کی طاقت نہ نو لوی اللہ دا خاطرہ ستاسو نہ دا امید درم تا درخواست در تکوں تا طالبانی گلو نہ دا رسول اللہ میلمانے نن رخصتے گے دا حضور پاک دا چمن میلمانے او نن تاسو زمونږ رخصتي ده د حضور پاک د چمن میلمانه رخصتېږي نو تاسو طالبان ډېر مبارک خلک دي زما په دعاګانو چې کله ما ته یاد نو دا دعا کوم چې خدای زما حشر او زما نشر الله دا دین د طالبانو سره نصیب کړي زما په دعاګانو کې ګور یو دعا نو تاسو به مهرباني کوئ د الله د خاطره ما ته به عفو کوئ زما ورور دی مولانا محمد فقیر صاحب شیخ الحدیث صاحب هغه ته به عفو کوئ او زمون مفتی صاحب دی هغه ته مخکې په خپله مې ځان درته ویم که څه کوتاهي شوي د هغه نه هم عفو به کوئ د مدرسې ناظم صاحب مطیع الله دی یا د مدرسې نور تاسو کې انتظامي د طرف نه تاسو سره څه شوي ټول به بخئ ښه ستاسو حقوق که زمونږ غاړه کې پراته دي لله به بخئ خدای دپاره درخواست درنه کوم موږ ته معافي به کوئ او موږ له به دعاګانې کوئ او موږ به تاسو له دعاګانې کوئ دا یو نسبت قائم شو زمونږ او ستاسو زه ستاسو او د رسول الله منځ کې نسبت شم جگسی کی زبو حضرت مفتی صاحب زبا و رسول اللہ میں اس کے نسبت دارنگی مولانا صاحب زبان استاسو میں اس کے نسبت تے نو دا نسبت با تاسو لاک ساتے اور من با خپل دعاگانو کیا دوے من میں انشاءاللہ تاسو با دعاگانو کیا دوے تاسو من سر دیر خو وقت تیر کرو دومره د ادب وخت تیر ته تاسو کې زه نشم لیدلی زه د الله نه دا سوال کوم چې خدایا دې طالبانو چې موږ سره کم د ادب او د احترام وخت تیر کړ الله د دې اجر مونږ دې له نشو ورکولی پروردګاره د دې اجر دوی په دنیا او په آخرت دواړو کې ورکړي او خدای تعالی دې خدمت کوي نو دا اداره ستاسو مور ده د دې به پوره خیال ساتئ دې سره ربط بساتئ تعلق بساتئ موږ ته به عفو کوئ او مفتی صاحب زموږ ډېر کشر دی قابل احترام دی ټول طالبان ورته قدر کوم به عزت کوم موږ دا پټکی خو ستاسو د مخه دي که طالب نه وي نو موږ ته چا مولا به وي که طالب نه وي نو ما پټکی به په سر کړی که تاسو نه وي ما ته بخاري به پرته وه ته ستاسو د مخه که تاسو نه وي دا نورمانیه به که تاسو نه محتمم به که تاسو نه مدرس دا ټول ستاسو د برکت دی دا زموږ عزت ستاسو د مخه دی دا زمون دې ستاسو سره برکت او دا د مدرسې را ټول ترقی زما برکت نه زما د روح خبر او کلمات کې په نظر کې حافظ عبدالسلام صاحب هغه د خپل عقیدت او خپل مینه ده دا زما برکت نه نه د بل چا برکت دی دا د حضور پاک د حدیث برکت رسول الله مبارک حدیث برکت محمد رسول برکت محمد رسول جنت په دنیا کې راوړي هذا حديث مبارك وبركة هذا نبي عليه السلام بركات موږ د دعا وکړو دعاګانو کې هم شامل ساتي
او مدرسې لپاره بالخصوص او د عوامو لپاره به دعا کوي. تاسو چا ډوډۍ درکړي دي، چا چای درکړي دي، چا جوماتونو کې اصول دي. نبي احترام ته وخت شوي دي. مدارس خو د دین خدمت هغه مولا او طالب په دنیا کې پیسو کا جو تیرې په دنیا کې کمزورې دي. هغه مولا او طالب دغه دنیا کې هغه په نظر کې کمزورې دي. مولا او طالب ولا تقتل المظلومة ولا تغير لربك ستبقى. دین د خاطر مولیان نن په چیلونو کې پراته دي. مولیان نن په دین د خاطر اوس په فجرو کې پراته دي. علماء خدای شهیدان علماء خدای جامو کړي. علماء خدای جامو نه پر بړ علماء نه لاړل. ډېر کامل علماء نه موږ لاړل خاورو کې. موږ افغانستان خاوره د دغه موږ افغانستان خاوره د مولا په وینه بړه نه ده. د مولا طالب په وینه بړه نه ده. خدای افغانستان خاوره رب العالمین د کافرانو په وینه باندې بړه کړه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعا کہ اللہ سے مقدر سنہ قبول کی. اللہ سے مقدر سنہ قبول کی. اللہ سے توبہ قبول کی. اللہ سے گناہ معاف کی. اللہ سے گناہ معاف کی. خدای دې ګناهونه معاف کړي. خدای موږ واړه کړي دي، بې ګناهونه مو کړي دي. خدای موږ پټ ګناهونه کړي دي، ښکاره مو کړي دي. الله دې موږ ټول ګناهونه معاف کړي. خدای دې موږ واړه او پټ او ښکاره لومړني اخري ټول ګناهونه معاف کړي. الله ستاسو دې بخاري باندې توبه وکړي. ستاسو دې درد باندې توبه وکړي. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. الله يذنب گناهنا معاف. الله يذنب گناهنا معاف. الله يبارك گناهنا پاک. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا. اللهم اغسل خطيئاتنا ومعاصينا وسيئاتنا بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت من المشرق والمغرب. الله زمون گناهونه معاف کړي. خدای دې مدرسې ټول درسونه قبول کړي. دې مدرسې د هر مدرس درس قبول کړي. الله زمون طالبان خدای کاملان فاضلان محدثین مفسرین جوړ کړي. الله زمون طالبان محدثین کړي. اللہ تی مفسرین کی. اللہ دین خدمت تے والے. خدا دا حدیث دا خیر دے نصیب کی. دا حدیث رنا دی پر سبب دا دنیا گڑ گڑ تو رسول کی. اللہ تی حفاظت نصیب کی. اللہ دین ابدار و دین اولاد حفاظت نصیب کی. ایدا اموال و اولاد حفاظت نصیب کی. ایدا ابا و امہات و اولاد حفاظت نصیب کی. ادی پر عمروں کی برکت تو اچھے. درسوں کی برکت تو اچھے. خدا دی پٹکی اہتمام دی بدل کے پیدا کی. دی قدر دی بدل کے پیدا کی. دنیا گڑ گڑ خدای دین خدمت د پاره ورسه. د دې بهر شعبه کې د الله خدمت والے زمون کې نور څو مخکنی شاګردان دي خدای ته قبول کړي. الله دې خدمت ته واغشتل کړي. الله د ابدار حفاظت وکړي. د اولاد حفاظت وکړي. د اقوال حفاظت وکړي. د دین حفاظت وکړي. خدای دې ته ست تکالیف رسیدلي. تعلق باندې باب کې باندې جمعهتونو کې سړي ډوډۍ خوړلې دي. خدای هغه تکالیف پر رفع د درجات ذریعہ وګرځي. الله په دې جمعهتونو کې د عوام او دوستانو زموږ خدمت د طالبانو وکړي. اللہ دے اجر ولا بدوالا جہان ورکے او تمازو تورنگو رزڑو گردو نوالا خو کی چکم نے زمون طالبان دے رو چا ڈوڑے ورکڑی دی خدای تیرے د فراخ کی. خدای تے دنیا و آخر خیر نصیب کے او د دنیا و آخر د شرور و د فتنوں نے پابند کے استاد دے. آمین.
مدرسې ته دعا وکړي الله دا مدرسه کامیابه کړي الله دې مدرسې له برکتونه ورکړي خدای دې مدرسې له ترقي ورکړي الله دا مدرسه د پاکستان لویو مدرسو کې شمار کړي خدای دا مدرسه د پاکستان په لویو مدرسو کې شمار کړي الله دا نعمانیه خدای دې نه حضرت نعمان په شان عالمان جوړ کړي دې حضرت نعمان بن ثابت بشار رحمه الله بشار فاضلان کو پاسه اور مدرسے میں جب وہ دم سے مولانا محمد فرید سے اور یہ ما وہ تجربے بعد میں اللہ کے نام اور تجربے حضرت مولانا اللہ سے رحمه الله جس مدرسے بغوان کے دم پر پراتری اللہ داری پر قبر انوار نازل قرآن مدرسے سے شان قبول کے جو نصیحت کے ثواب کے حضرت مولانا عبد الجلیل سے رحمه الله نماز جان سے والے کے مدرسے سے دفعہ دے اور یہ مدرسے کے مدرس ہو کارن یہ جملہ مدرسین کے دسم پاتے کی نے وفات کے ټول مغفرت نصیب کے اور قبر انوار نازل کے تو مفتی ته کہ وہ جواب میں جو عمر کی برکت پیدا اور خدمت کے قبول کی اور مدرسے میں خدمت اللہ تعالی کی قرآن مدرسے لا غیبی مدد ورکے خدای منهاج الله تصدیق دنے مدد ہوتی ہے اور یہ جملہ اخراجات انتظامات کو ایسے پورا کیے خدای تعالی کی مدد دا خدای تعالی کی مدد ہوتی ہے یہ عمر مدرسین کے اللہ رسول کو عمر کی برکت پیدا کرے آمین تدبیر نظریات توفیق والا ورکے خدمت ہوگا مدرسے دے مدرسین استاد خدا کی خدمت ہوگا سورۃ الجائی لگا خادم خدمت کی اللہ تعالی سے لے والا آمین دے سے لے والا دعینا دانا جو اشاعت پسلہ کے پس سلسلہ کے قبول کی خدا عمروں کی برکت پیدا کی یا اللہ کے دچا اولاد بھی تو والا اولاد ورکی خدا کے دچا اولاد بھی تو والا اولاد ورکی خدا کے اچھا نارینا اولاد دی نارینا اولاد والا ورکی اللہ کا لکم ولکان خذ نشتا تو والا نیکان صالحان دیندار خذ ورکی کمو جنکو خاوندان نشتا خدای صالحان خاوندان ولا ورکی زمون لوی دوستان دی په مجلس کې موږ سره ډېر زیات منډه ترونه وایي خصوصا پورې غاړه زمون دغه دا شی دې لپاره مرګرو لګول چې پورې غاړه کوم کسان په نه ښکارو هغه لپاره هغه د بجلی سره نظام کړی دی انته شی لګول چې زمون د ټول مجلس هغه ولید پورې غاړه زمون حمید الله صاحب حمید الله خان صاحب هغه ته دوه کې چې خدای پاک عمر کې برکت پیدا کړي زمون مقاصد یې خدای پوره کړي او الله تعالی روزګار او برکت کړي او دارنګه اثر چې نور چې خدمت کوي باید دوستانو د بيدې په سلسله کې د ټولو نمونه نشو اغشته ټول له خدای خیر او برکت ورکړي او موږ سره خصوصا د تموانو د درو کې یا د نور سیستمونو کې چاپ تعاون کړی خدای هغه د هغه د په دواړه جهان ورکړي رب ذل جلال زموږ د ایمان سعادت نصیب کړي زموږ د اعمالو سعادت نصیب کړي خدای زموږ اخلاق د حضور پاک په شان جوړ کړي خدای زموږ اعمالو کې اخلاص پیدا کړي عقاید کې تيقن پیدا کړي خاتمه مو د ایمان د نبی رسول الله د سنت تابعدار مجھول کے الہ العالمین مجاہدین کامیاب اینما کانو حیثما کانو خدای تے کامیاب خدای دا چې څومره تا کفر ډری او د شبیری او خصوصا په افغانستان کې د مسلمانانو خلاف خدای دې شکست ورکړي یا الله د افغانستان خوره محفوظ کړي خدای د افغانستان خوره د طالبانو د علماء ډېری ویډیو افغانستان خدای د کافرانو په وینو باندې رب ذل جلال دا حدیث قوت خدای پاک پلیستو نزدو او خدای دې د ذلت او د رسوایی سره د افغانستان نه وباسي عراق فلسطین کې چیچنیا بوسنیا کشمیر او چې څومره اسلامي ممالک کې اور بل کړل خدای تعالی کافرانو هلاک کړل خدای دې زلزلې پیراوه اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر ارونو مسلمانانو حفاظت نصیب کړي څوک دعوت الله پلا کې لګیا دي خدمت کوي خدای هغه کارونه آسان تو د کارونه آسان کړي د دین خدمت ورته آسان کړي څومره اجتماعات کې د دین اسلام آباد کې اجتماع روان وو چې خدای په خیر سره تاوله زموږ د اجتماع کې کوم آثار برکات خدای پاک روحاني هغه برکات هم دا او کې دغه ټول علاقې ته رسول دعا وکړه د پاکستان ملت خدای په دې ملک کې د قرآن سنت نظام الله دې ملک او د وطن حفاظت وکړي دې ملک او د وطن حفاظت وکړي او خلاف سره دوه کې حکومت او د طالبانو چې کوم مذاکرات شروع دي دوه کې خدای کامیاب الله دا مذاکرات صلح له موده خدای دا مذاکرات کامیاب کړي
الله دا مذاکرات کامیاب الله دا مذاکرات کامیاب الله دا ټول علماء او د دینی مدرسو د عالمانو طالبانو حفاظت وکړي رب ذوالجلال څخه زموږ نه راضي شي خدای د قبر حشر د عذاب نه مو ساتي او د نبی علیہ السلام په نقش قدم مو روان کړي او د خوارې د لګي د خوارې د خدای را قبول کړي څوک چې د مدرسو خدمت کوي او څه خدمت کوي الله تعالی خدمتونه ونه قبول کړي دا چا مرزقان وفات شوي الله دې مغفرت نصیب کړي زموږ یو دوست دې دغه کې ما په سوته ویل کېږي په دې وطبان زو کې موږ فقیر دي صاحب حاجی فقیر محمد صاحب دغه خدم بي وفات شوی و خدای دې مغفرت نصیب کړي او نور کوم باز علماء کرام دوستانو د سره رشتہ دارانو وفات شوي دي خدای دې مغفرت نصیب کړي او که څوک مریضان دي په دې مجلس کې په کورونو کې الله تعالی شفا ورکړي خدای ټول مریضان له شفا ورکړي الله ټول مریضان له شفا ورکړي خدای د حاجتمند حاجتونه پوره کړي خدای د تندرست تندرستیا لري کړي تمام باندې دوستان دي او د مدرسې سره موږ سره ډېر کومک او تعاون کړی دی مردان دي باندې دوستان دوی کې خدای پاک ول دراز عمرونه ورکړي خدای پاک دې د قومال کې برکت پیدا کړي دا خدمت یې خدای قبول کړي نو یو بل دوست موږ سره کتابونو په سلسله کې ډېر زیات مدد کړی هم د مردان دي دوی کې خدای پاک دا صدقه قبول کړي خدای پاک او ایمان دا دوی کې خدای پاک دا توفیق نور امر کې خدای ول نور ورکړي او سمالي پریشانی دې خدای دا غینه په خیر وساتي دعا کې ټول دوستانو ته څومره دوستان دي رب العالمین ته د خیر او د برکت جن نصیب کړي باید زموږ دوستان ته دعاګانې ویلي خدای چې څه دعاګانې په دې ته ولا قبول کړي الہ العالمین زموږ د مدرسې کې څومره راکین دي د ټول په ورونو کې برکت پیدا کړي څومره معاونین دي په ورونو کې برکت پیدا کړي څومره دوستان د مدرسې سره مالی بدني تعاون کې چندې ورکړي څومره دغه اجر په دوانه جهان ورکړي خدای څومره دوستان دې مجلس ته راغلي دي او په دې ورونو کې موږ سره ولاړ دي الله دا ستاسو په خبره غلي دي خدای پاک دې له دغه اجر په دوانه جهان ورکړي الله اجر په دوانه جهان ورکړي خدای دې ټول اسونو سره واپس کړي دعاګانې ولا قبول کړي خدای دې موږ بچی د لو فرود جنت ساتي الله موږ د مخلوق شر نه ساتي خدای ته د څه پریشانې ټینشنونه هغه په خوشالو بدل کړي الله زموږ پریشانې په خوشالو بدل کړي زموږ ټینشنونه په خوشالو باندې بدل کړي خدای دې رسوایو د ذلت د جنت مساتي د حاسدینو د حسد د مساتي او د بغضانو د بغضونو نه مساتي الله د سکیمرانو د سکیمونو نه مساتي او چې څوک موږ د زموږ اولاد ته زموږ بالون د سکیمونو سازشونه جوړای خدای دې په خپل په سکیمونو کې ورواچي موږ ته محفوظ کړي الہ العالمین د امت مسلمه لاج ساتي خدای دې اسلام لاج ساتي او په ټول امت مسلمه کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي زموږ د حرمین ولې حفاظت وکړي او موږ ټول د حرمین ملاقات د حج عمره بعد بوتلي رب ذوالجلال دې مجلس چې کوم علماء کرام د بار تشریف راوړل دي خدای د ټول په عمرونو کې برکت پیدا کړي او د دین خدمت ته واغښتل کړي الہ العالمین موږ له دعا درځي دا به وایو چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم څه نه غوښتي دي خدای هغه زموږ نصیب کړي او چې هغه کوم څه نه امان غوښتي دي الله موږ ته امان راکړي خدای زموږ روحونه او الله زموږ بدنونه خدای د دین لپاره قبول کړي خدای زموږ ته ټول د دنیا او د دین دواړه کارونه آسان کړي خدای څه پریشانې ټینشن هغه ټول موږ په خوشاله باندې بدل کړي او دنیا او آخرت کې د ذلت او د رسوایی نه په حفاظت او په امان کې وساتي علماء چې کوم د دین خدمت کوي خدای هغه خدمت ولا قبول کړي خدای بیا د آخرت کې سوال کوي دا چا سزا زمونږ دوستان دي زمونږ ناظم صاحب مطیع الله صاحب دی عمران مولوي صاحب دی او دې سره خپل ټیم دی ډېر خدمت یې د مدرسې او دعا وته کوي چې خدای پاک دا خدمت قبول کړي یو دعا کوي دی یو ډول د مضاربت په شکل کې راوته ده او زموږ ډېر زیات علماء کرام هغه په نظر کې راغلل او ډېر علماء ته تاوان ورسېد علماء باندې خلک نه ګومان کې خلکو پیسې ورکړي هغه ظالمانو ته پیسې وهل او چې دا چا دا پیسې د علماء نه وهلې دي علماء بدنام کړی دي خدای دا پیسې راغی نه راوباسي او په ظلم رحمت رقابت وکړي دا پیسې دې ورکړي او که ظلم کې ظالمان دي چې بیا هلاک دي چې ظلم کې ظالم نه بیا خیره پکار وکړي بیا هلاک رب ذوالجلال زمونږ خپل رضا او خپل لقاء په دواړه جهان کې نصیب کړي ما والد صاحب ما سره ډېر خدمت کړ مهنت کړې او ما بابا جی ما سره ډېر په دې معمولی طالبې کې داخلي رسل او دواړه وفات دعا وته کې چې خدای پاک په قبرونو نازل زما بچی دې دعا وته کې چې خدای پاک په خپل مقصدونو کې کامیاب والد صاحب مې بیمار ده خدای پاک دې ورو صحت ورکړي او زموږ مفتی صاحب والد بیمار ده هغه ته مو کې خدای پاک ورو صحت ورکړي تاسو ګرچا والدین وفات دي الله ته مغفرت نصیب اچھا والدین جدید الله درازونه ولا ورکړي او صحتونه ولا ورکړي خدای ته زموږ ناراضي شي او د ریاکارونو او د شرکونو د رسومات او د بدعاتونو په امان کې وساتي دا مدرسه په دین باندې الله آباد کړي دا مدرسه الله په دین آباد کړي دا مدرسه په درس او تدریس
آباد کړه دا مدرسې ټول طالبان کې د فنون جو قدر مو دي الله ټول کامیاب کړي وصلی الله تعالی خیر خلق محمد و علیه وسلم یو خبر ټول وره یو منټ خدای معنا نمبر یو درخواست دی ما تاسو چې اخره پورې باندې کې ساري بل یو لس 12 منټه پاتې دي دا ورو خاطر یو درخواست ټول تاسو دلته یا او پورې غاړه کوم مرګني دا مجلس چې تاسو ولیدل په دې تاسو خوشاله یا کنه نه ټول شوق سره وایي زه خوشاله یم ګوره دې مدرسه کې څه کېږي دې مدرسه کې زموږ د الله د دین خدمت کېږي مدرسه کې الله د دین خدمت کېږي ولې په دې مدرسه کې چې دا کوم کینه وړي پاسه کینه تاسو وړي پاسه دې مدرسه کې چې دا کوم سپین ګلونه تاسو لیدل دا د پیغمبر علیه السلام د باغ وارثات دا چې تاسو لیدل دا د نبی علیه السلام یو چمن دی دا مدرسه اوس ورونو خدای زموږ د ټولو دی او که دا خدای یوازې د دې مفتي صاحب تاسو نه تپوس کوو چې څوک وایي چې خدای زموږ د ټولو لاس اوچت کې پیغمبر علیہ السلام د دې مفتی د قدمون د ټولو دی تو شوق وای شریعت د ټولو دی کې یوازې د دې او احادیث مبارک د پیغمبر زمون د ټولو دی کې یوازې د دې دا تاسو ټول منئ کنه دې مدرسه کې د حضور پاک د احادیث خدمت زمون د دې مدرسې اس قسم ذریعہ مدد نشته نه دې دکانونه شته نه دې بلډینګ شته چې په کارې مو ورکړي او نه دې د پارس ذریعہ مدد شته نو زه تاسو نه یو درخواست کوم دا د خپل طرف نه کوم چې موږ تاسو ټول دلته ناسو او د مدرسې سره یو مدد وکړو دا د مدرسې سره نه د الله سره کوو زین کوم او تاسو به کوئ دا الله سره مدد کوو دا د مدرسه د خدای ده نه ما سره او نه د سره موږ نن ښایو الله ته چې خدای موږ په خپلو سترګو ولیدل ستا د پیغمبر د احادیثو د ګلانو موږ ستا ستاربندي ولیدل او چې تاسو په دې کې کومه حصه واخیستله دا نیغ په نیغه خدای له ځي دا دلته وروسته راځي خدای نه مخکې دي خدای چې موږ له کومه راکوي نو الله موږ له بې حسابه راکوي او که په حساب راکوي تاسو نه تپوس کوو وایه او موږ چې د خدای نه سوال کوو د حساب د رزق کوو که بې حسابه رزق کوو بې حسابه کوو نو تاسو به بې حسابه پیسې له مدرسې له بې حسابه چنده به کوئ بې حسابه به تاسو تعاون کوئ مدرسې سره دا به ما سره مفتي صاحب سره بني او داسې ملګري به وي چې هغه پکې حصه وانه وي ښه مضبوطه حصه به کوو نن موږ خدای ته ښایو موږ د خدای نه دعا وکړه خدای ته ژړه وکړه نو نن خدای سره موږ هم لږه مینه کول غواړو خدای سره او رسول سره مینه کوو که نه کوو څوک چې وي مینه کوو لاس اوچت کې جزاکم الله موږ چې د خدای نه سوال کوو او د خدای ته محتاج یو په یو ګړی کې خو مینه به هم خدای سره کوو هر څه خو خدای سره دي چې تا خدای نه ورکړه خدای به درکوي نو څومره دوستان چې ولاړ یې بره لاندې ټول څادرونه در سره ګرځي او ټول د زړه د اخلاص نه چنده واچوي مدرسه کې خو 100 روپۍ پکې نه منه 50 نو سلم پکې نه منه زړه د اخلاص څخه مضبوطه چنده واچوي او موږ ته یا بل چاته به نه ښایې پټ لاس کې والی څادر کې واچوي جزاکم الله شابه ټول لاس اوچت کې څوک په دې عمل کوي اوس دا لاسونه جیب ته منډو دا لاسونه به جیب ته منډو او دا به نه کوو چې 10 روپۍ شي په 100 روپۍ که ورکوي چې بلکل ورنه کوي دا د بخاري په خوا کې د چنده کومه او بخاري له چنده کوم او رسول الله له چنده کومه د پیغمبر باغ له چنده کوم نو په 10 روپۍ 15 روپۍ د پیغمبر باغ له چندې نه کوو دا د نبی علیه السلام ګلشن له موږ چنده کوو او الله پاک بندګانو الله نه سوال کوو نو دا به د زړه اخلاص نه څو مضبوط شي 1000 5000 نه کم یو ملګری ورنه کوي د اخلاص ته پوره تعاون وکړئ شابه جزاکم الله دا جو کرده لکه دا زما د پکې شامل ده لکه غونډه حصہ ده کسه بولی څه دا ورته ټول ملګري چې څومره دي هلته کې بره څوک نشته څادر وګرځئ یو دوه کسان الله د رضا لپاره ثواب وګټئ شابه یو دوه برابر ملګري بره څه وګرځوئ طالبان د مدرسې چې کوم ځای وي شابه